خلاصه زده بیا چې کتاب کې وایي اساني وي. اوله قاعده پر را باندې چې زور یا پیش وي نو را ډکه ویل کېږي. د زور مثال یې دی ربک، رب العالمین، الرحمن، درې زره مثالونه نور دي. د پیش مثال یې دی ربما، نصر الله، را. چې څه قاعده پر را باندې چې زور یا پیش وي نو را د زور مثال یې ربک. نور به ته خپل ځان په سره جوړ کړي وبلیکې یوه صفحه په کتابچه کې به یوه صفحه ولیکې مثالونه. او د پیش مثال یې دی ربما، ربما یود الذین. دا خامخا ده نه چې په ربما کې را ډکه ده، په نصر الله کې نو نه ده. مثال ما چې د پر د وضاحت وي نور مثالونه به ته پکښې پیدا کوې. او که چیرې پر را باندې زیرو بیا را باریک کول کېږي لکه رجال، لکه خبره خلاص. دوهمه قاعده که را ساکنه وه، ساکن معنی جزم یې درلودی، جزم معنی وړغنده یې درلودی، زور تېر پیښه نه درلودی. بیا نو ما قبل ته، ما قبل معنی شاته، راتلونکي ته نه شاته ګورو. که پر هغه باندې زور یا پیښو نو را ډکه وایي. د زور مثال یې دی برق. څنګه دی؟ ورعد وبرق. د پیش مثال یې دی یرزقون. او که چیرې را ساکنه مخکې زیرو بیا باریکه ویل کېږي لکه انذرهم حتى زرتم المقابر لخبیر. څنګه؟ دا دومه قاعده شوه. په الهاکم التکاثر کې موږ را څنګه ویل؟ کومه قاعده وه؟ دومه قاعده. را ساکنه مخکې یې پیښ دی. والعصر را مو څنګه ویل؟ خسر را مو څنګه ویل؟ صحیح شو؟ که را ساکنه مخکې زیرو چې ویل کېږي لکه انذرهم ام لم تنذرهم. لیکن د دې را د باریک کېدو درې شرایط دي. د دې را د باریک ویلو درې شرایط دي. اول دا ما قبل زیر به عارضي نه وي. دا ما قبل زیر به که عارضي وي بیا ډکه ویل کېږي لکه ارجعي الى ربك. ارجعي الان کې را ساکنه ما همزه باندې چش دی، لیکن چونکې دا زیر عارضي دی. عارضي ولې دی؟ همزه وصلي ده، په درس کې د کلام غورځي مطمئنه ترجعي. صحیح. اول شرط چش دی؟ دا زیر به اصلي وي، عارضي به نه وي. که عارضي و بیا ډکه ویل کېږي لکه ارجعي. دوهم شرط را او زیر به په یوه کلمه کې وي. را او زیر به که په دوو کلمو کې وه بیا ډکه ویل کېږي، باریکه نه ویل کېږي لکه رب ارجعون، لکه امیر تابو. څنګه؟ دریم شرط تر دې رای ساکنه چې مخکې زیر دی وروسته بیا د حروف مستعلیه څخه یو حرف نه وي راغلی. که راغلی بیا ډکه ویل کېږي لکه لبالمرصاد، قرطاس، فرقة، ارصادا. دغه درې څلور مثالونه دي په قرآن کې. لبالمرصاد، فرقة، ارصادا، قرطاس. الان کې دا را ساکنه مخکې زیر دی، لیکن بیا هم را موږ ډکه وایو، باریکې نه وایو. ولې؟ حروف مستعلیه راغلي، مستعلیه خو ډک ویل کېږي.
صحیح شو؟ دا څو قاعدې؟ دا دوې قاعدې. د دویمې قاعدې څو شرطونه شوله؟ درېیمه قاعده کرا هم ساکنه وه، ما قبل یې هم ساکن و، چې داسې نو په وقف کې کېږي، چې داسې نو لکه موږ چې ودرېدو پر لفي خسر باندې، والعصر لفي خسر، په والعصر چې ودرېږو راچی شوله، راچی شوله، ساکنه شوه، مخکې صاد دی هغه هم. نو اوس به څه کوو؟ درېیم حرف ته به ګورو. څه به کوو؟ که پر درېیم حرف باندې زور و لکه والعصر یا پیښ و لفي خسر نو را، او که پر درېیم حرف باندې زیر و بیا باریک ویل کېږي لکه حجر، لکه حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر بكر ولا بكر ولا بكر ذي الذكر. چیزی؟ دا مثالونه دي. درېیمه قاعده چې شوله؟ کرا ساکنه او مخکې هم ساکنو نو درېیم حرف ته ګورو. که زور یا پیښ و د زور مثال یې والعصر، د پیښ مثال لفي خسر، تکاثر. اقول هغه دوم قاعده ده. او که ما قبل زیرو بیا لکه حجر ذي الذكر ولا بكر. لیکن دا قاعده درېیمه قاعده یو شرط لري. دا درېیمه قاعده یو شرط لري. هغه شرط دا دی چې ما قبل ساکن یا یې ساکنه وه بیا درېیم حرف ته نه کته کېږي. کرا ساکنه و ما قبل هم ساکن و چی ته کته کېږي؟ درېیم حرف ته. خو دا درېیم حرف ته هغه وخت کتل کېږي چې دا دوم ساکن حرف بیا یا نه وي. لکه خیر لفظ نه دی خیر. اوس خیر چې دی رام ساکنه شوله یا هم ساکنه ده. درېیم حرف چې خا ده هغه ته نه کته کېږي. ولې؟ ځکه چې دلته دوم حرف ساکن یا ده. نو که یا وه په هر صورت کې بیا را باریک ویل کېږي. خیر لا ضیر بصیر خبیر هغه مثالونه دي. هغه لدس دي چونکې هغه درېیم حرف هم زیر لري، چونکې هغه درېیم حرف هم دا ضیر خیر دا نو دس دي چې درېیم حرف یې زور لري. یعنې سړی چې عموما ورته وګوري یو سړی چې وایي را ډکه ویل کېږي، ولې خو پر خا او پر ضاد باندې زورونه دي. لیکن چونکې دلته دوم حرف ساکن یا ده د دې وجې څخه دا را باریک ویل کېږي. څو قاعدې شوې؟ درې قاعدې شولې. اولې قاعدې شرط نه درلود دی، دویمې قاعدې درې شرطونه درلود ده، درېیمې قاعدې یو شرط.